أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. سورة المؤمنون 75 نمبر آیات. 75 نمبر آیات کی د اسلام دشمن خلقو د هغوی د مخالفینو یو بل قبیح علامات ذکر کیږي او هغه دا د الله تعالی د عذابونو نه به یره نه کیږي چې کله دوی باندې عذاب راشي او شروع شي لګونته کې خبرې د ګناوونو کې لګونته کې ترقی به کم شي په ځای به ودرې ګناوونه به کوي لیکن مخکې بندور نه ځي لیکن چې الله تعالی د عذاب څنګه لري کو نو بدغه ګناوونو کې نور مرتیز شي او دې ته نه ګوري چې دغه عذاب الله را وسته ورانه لري کو اسنه چې بیا دغه عذاب دغه نه بدترین عذاب بیا راغبر شي او دا زمونږ د تنبیه د پاره نو دغه په ځای باندې په عذابونو کې نور مرتیزيږي الله تعالی ولو رحمناهم کوم رحم کو بدوی باندې وکشفنا ما به من ضر من لری کو هغه تکلیفونه به هم چې بدوی باندې دي من ضر تکلیفونه للجو نو دوی ننوزی پی طغیانهم بخبر سرکشی کی یعنی نورم پکی تیزیگی یعمهون بدسی حال که جی سرگردانی چی کمی ناجائز تلاس واچو د گناهونو په انتخاب کې بطرقای که دوی حیران چی کسا قسم گناهو کو سمر پکی ورتیز شو ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون نو دغه مخکینی علامات چې کم باطل خلق دی نو د عذابونو نه هم یره نه کیږي دومره په ګناونو کې فاخر شوی دي دغه یو نمونه ذکر کیږي الله تعالی ولقد اخذناهم یقینا موږ نیولي و دوی لره د مکی والا لرم نیولي بالعذاب بعذاب کې هغه عذاب دا و چې نبی علیہ السلام دې ته خیری وکړي او د قاد صالح خیری په وکړل چې الله پاک د ثقات پر راول چې د یوسف علیہ السلام په قوم باندې راغله او مکه معظمه کې داسې زبردست قات شروع شو چې دولګي د وجنه ډیرو خلکو بر سارو سرمنې ورتولې خړلې به مردارې به خړلې سپي به وجل اغي خوراک ته خبره ورسېدله تفسیر مصدری ذکر کړی دی چې ابو سفیان چې کوم دی نبی علیہ السلام له بچرګه باندې راغی نبی علیہ السلام ته ویل چې تاسو خود سي وای چې زر ټول مخلوق د پاره رحمت یم دا خبره صحیح ده نبی رسول الله او دا خبره صحیح ده او تر ټول خلکو د پاره رحمت نو بیا خو زمون کم د قریش مشران هغه ټول تاسو بدر کې د توري نوې استمرام کړ کم چې پاتري نو مکه کې هغه دولګي نمړ کیږي په حال دولګي په حالات کې نمړ کیږي نو کم اس کم د الله تعالی نه دعا وغواړه چې دا عذاب لري شي نبی رسول الله لاس پورته کړ دعا وکړه عذاب لري شي چې عذاب لري چې د عذاب لري کېدو نه بعد هیڅ ایمان نه راوړو د قشن کلک پاتې شو او د نبی رسول الله مخالفت کې چې کله بخېټه ماړه شو نو مرتیز شو نو الله تعالی وایي دا د باطل خلکو د گمراه خلکو علاماتو کې یو دام د عذاب نه بیر نه کیږي عذاب چې براش نسله کوته کې به خاموش شي خو چې عذاب لري شنو بیا با ګناونو کې نور مرتیز شي نو ولقد اخذناهم یقینا من ونی ودوی در رب العذاب عذاب کی پمستکانو لربهم نو دوی عاجزی و نکړه خپل رب ته استکان چې کوم له سر کا تکور ته ویل کیږي تابعداري کور ته ویل کیږي نو پمستکانو لربهم دوی تابعداري و نکړه د خپل رب ما يتضرعون او نه عاجزی وکړه نه د خپل رب ته سر کا تکو د رب د احسان و مانو او نه عاجزی وکړه د خپل ګنا نه را واپس بلکې بخپل ګونو شرک او جهالتونو کې د اسلام په مقابل کې چې کم باسونو کم کارونه به کول هغه کې نورم ولګېدل حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد تر هغه پورې چې موږ دا کولاو کو بدی معنی و دروازه د عذاب شدید چې ډېر سخت دروازه ای اذا هم فيه مبلسون الناس بدی په هغه کې نا امید شي بیا د دې مطلب دا دی چې دنیاوی عذابونو سره چې کوم سخت او صدی بلد دي هغه سخت باندې یې نه کیږي بلکې دې له داسې عذاب پکار د دوی اړو لیدل او ریدل هم نه داسې بدترین عذاب ولا پکار دي خطرناک عذاب نو چې کله خطرناک عذاب وي چې سمخ کې سره یو د بلد هم نه عادت وسره نه
نو بیا نا امید نه سي چې وس خور حالات سمېدونه دي مایوس شي نو دا مایوس کېدل ځان د باطلوالي دلیل د باطلوالي لپاره نه خلا دا غون آیات چې دینو بده کې دوه احتمال د چې د تخویب دنیاوی دي که تخویب اخروی دي در دنیا یا ذکر شو که آخرت یا ذکر شو نو بده کې دغه دوه احتمالونه شته دي ځکه چې اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شدید مونږ چې کله کولاو کو بده باندې دروازه د عذاب دروازې نه څه شي مراد دي نو څوک چې دروازې نه مراد د عذابونو قسم دي مراد دي چې په دې دنیا کې د عذابونو یو قسم به کولاو یا قادساری شي یا د مسلمانانو غالب کېدل او فتح شي او یا دغه شان د ګربدي د بار او بای مرزونه شي چې ډېر خطرناکي نو کله باب نه مراد د عذابونو قسم دي مراد شي او د عذاب نه مراد دنیوي عذاب دي مراد شي نو بیا به د تخویب دنیوي او دا هم ممکن ده چې د باب نه مراد دروازه د جهنم شي چې من کولاو کو دي د بابن دروازه ذا عذاب شدید چې د سخت عذاب دروازه ده نو او سخت عذاب نه مراد جهنم والا او باب د هغه دروازه واخلا نو مطلب به دا چې هغه پوری دوی د الله تعالی تعجز نه کوي الله تعالی تابعداري اقرار نه کوي تر څو پر جهنم تر رسیدلې نه جهنم دروازه باندې وطن نشوي نه نو البته بیا مای سناست د بدی صورتونو کې بدا په دیم صورت کې بدا عذاب دا تخفیف اخروی چې د آخرت یې رب ذکر شي وهو الذي انشأ لكم السمع د دې ځکه نه اخوا د 19 نمبر پورې هغه دلایل د الله تعالی په وحدانیت باندې دلایل ذکر کیږي نو وهو الذي الله هغه ذات انشأ چې پیدا کړی دی لكم السمع اساسو د پاره غوونه والابصار واسترګي والافئده وزرونه قليلا ما تشکرون ډېر لږ شکر تاسو باسي یعنی الله تعالی چې کوم څه درکړي داغه برابر شکر تاسو ونیست لږ شکر باسي لږ شکر دا چې د ګناہوں سره سره کله کله الله تعالی د نعمتونو اقرار سره وکړي شرک او د کفر سره سره کله کله سره دا اقرار هم وکړي چې دا الله را کړی د الله احسان دی خو د عمل ته ګوري عمل به د کفر ګناہوں نه بلاسونه ناخلي نو دا لږ شکر پورا شکر نش پورا شکر دا چې د نعمتونو به اقرار وکړي ګناہوں به پرې دي او د دین لپاره به کار شروع کړي نو دا پورا شکر دی وهو الذي الله غزاد ذراکم چې تاسو خواره کړی یې فلار د بزمک بزمک هر ځګند الله تعالی د انسانانو قسم رسول د غزګند کې انسانان آباد دي د دنیا په هر حصہ باندې تقریبا انسانان آباد دي ټول زمکه کې خواره کړی دي و الیه تحشرون دی الله ته جمع کیږي د انسانانو خوریدل په دنیا کې د ځان له نعمت دی احسان دی کوم ځګند کې انسانان نه لته کې ژوند خون نه کوي کوم ځکه چې انسانان نه لته ارث آبادی خوشحالي انسانانو زخر کو واسطي انسانانو خوریدل د لوی نعمت د زحمت نه دی او دا ټول احسان د الله تعالی دی افلا تعقلون تاسو و الیه تحشرون دی الله ته تاسو جمع کیږي حساب کتاب لپاره وهو الذي الله غزات يحيي چې ژوند کول کوي یعنی مخلوق را پیدا کوي و یومیت مړ کول کوي خلق وجني چې ټبي پورش وله اختلاف الليل والنهار دي الله تعالی د لپاره اختلاف د شپې او ورځې دی شپې او ورځې اختلاف په ډیرو طریقو باندې کېدی شي شپه تور یو ورځ روخانه رڼای کله شپه غټي کله ورځ غټي دغه اختلاف دی دوه د اتل راتل ځان له اختلاف دی نو دغه دومره اختلافات بده کې بشپه ورځ کې چې کوم موجود دي د الله تعالی په حکم کې دي الله تعالی اختیارات ذکر کیږي تصرفات ذکر کیږي افلا تعقلون تاسو نه لري شپه د الله شو ورځ د الله شو تاسو د الله ساسق وګون سترګې زرونه د الله تعالی دي ژوندم د الله تعالی په اختیار کې دي نو به د مخلوق تر څنګه زید الله تعالی نه فرمانی څنګه کوي بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکې دوی هغه خبرې کوي چې کوم بشان دوی بلکې دوی وایي بشان د هغه چې ویلیو مخینو کافرانو خبره د بل وینه د دلایل د الله تعالی په وحدانیت باندې موجود دي د الله تعالی په وجود باندې موجود دي ټول کائنات د الله تعالی په اختیار کې د الله تعالی پیدا کړی دي بده کې په څه اختلاف نشته لیکن خبره ده چې د زړونو د مخکینی کافرانو په شان تکي دي او مخکینی کافرانو د شیطانانو وړه کې سات چولیو هغه دې ته ما چولې دي هغه کافرانو به سوي هغه دوی موي بس دغه خبره اصلي خبره به کې دغه قالوا عقيب ويل
اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. اے هر کله چې موږ مړ شو او موږ خاورې شو وعظاما او اډوکی شو وخت خاورې شي اډوکی ځان لشي ائنا لمبعوثون اے موږ دوباره ژوند کیږو. نو دا بعث بعد الموت نو چې کوم خلق منکر دي د هغه باره کې زجر ذکر کیږي او د هغه بیوقوفتیا ذکر کیږي او د دې مضمون حاصل چې کوم دی نو بعث بعد الموت ته چې دوباره ژوندون ثابت دی حق دی. ولی حق دی؟ ځکه حق دی او ځکه ممکن دی چې د مخکې څومره قدرتونه د الله تعالی ذکر شو په دې کې ته قایل دا منې نو دوباره ژوندون خو دې رسه ګران نه دی هغه الله تعالی کولی شي. نو کافران مردین منکر او هغه به ویل چې دا نشي کېدی. هغه به ویل لقد وعدنا یقینا موږ سره وعده شوی د نحنو زمون سره او آباؤنا زمون د پلارانو سره حاضر دي خبري من قبل د مخکینه ان هذا الا اساطير الاولين. نه د قران مگر قصې د مخکینو خلکو دي. مخکې خلکو ویل چې خلک دوباره ژوند کېدي شي د کوم ذکر دی چې دوباره ژوند کېږي نو اسې زړې قصې شو مضمون به کې وای نشته او زړې قصې دي مخکې دا سو ژوند نه شو وسم ژوند کېږي نشي د کافرانو داوا. قل تورته وایا لمن الارض رچا د پارز مکه ده ومن او هغه څوک فيها چې بدې کې دي ان کنتم تعلمون که چې تاسو پوهیږئ زمکه او زمکه چې کوم ستې درچا دي د اختیارات د چا سره دي نو چې چا سره اختیارات دي دومره لوی اختیارات ساده دماغ راخلی شي او غونډه دنیا کائنات دغه پیدا کول دغه نظام چلول بده کې دومره مخلوقات پیدا کول هغه ټول له ژوند وسایل برابرول د یو الله تعالی په قدرت کې د عقل راخلی ذهن دی منی نو دا خبره پکې د کمی نگران شو چې دوباره پیدا کولای شي کې نشي دا پکې څه خبره شو. د دې ځکه نه اخو هغه دلایل ذکر کیږي دلایل عقلیه چې کم کافرانو په خپل قایلو کافرانو منل چې تسیدا لیکن کار به د کفر کا نو الله تعالی نبی رسول الله ته تاسو وګورئ چې زمکه او هغه څه چې برزمه کې درچا ده پاره دي مالک یې څوک دي ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ کا قلم کار کوي نو وایي چې د چا دي سيقولون لله نذر د جوبوج د الله تعالی دي کافرانو دا منل چې د هر شي مالک الله تعالی دی اختیار د الله تعالی سره دی. قول نو تورته وای افلا تذکرون ولی بیا نصیحت نه قبل وای چې دا څه د الله شو د بوتانو په څه شي نشته ته قبرونو په څه شي نشته دي ټول اختیارات د الله تعالی دي نو بیا نصیحت ولی نه قبل وای د بوت پرستی پر دا وی ول نو د الله تعالی دین منی ولی نه. قل ورته وای مر رب السماوات السبع سوق رب د اسمانونو وو دی نو اسمانو رب سوق دی ورب العرش العظیم او د رب عرش رب د عرش لوی عرش دی دا غیر رب سوق دی. سيقولون زرد جوبوای لله خاص الله تعالی د فار دي کافرانو دا منل جسمانونو او د عرش مالک الله تعالی د بت پرستار د خبره منله. قول نو ورته وای افلا تتقون ورنه یریږي د الله نه نو بیا بت پرستی وری کوي شرک وری کوي دغه نه یریږي ورنه چې د عرش مالک الله شو د اسمانونو مالک الله د بوتانو به دخل نشي تاسو په خپل باندې قایل نو بیا د الله نه ورنه یریږي د شرک پرې دی ورنه. قل ورته وای من بيده ملکوت كل شيء د چا په لاس کې اختیارات د هر یو شی وهو او دغه الله یجیر پناه ورکې خلکو ته مخلوق ته د مصیبتونو نه نو مصیبتونو خلق محفوظي ولا یجار علیه او اچ چاته پناه نه ورکړي په مقابله د الله تعالی کې چې الله شکرانه سي او د الله تعالی اراده نو څوک ته پناه نشي ورکولای چې د الله تعالی نه پټ کی چې الله تعالی راوونه سي عذاب ولا ورنه کی د سینې شي کېده. ان کنتم تعلمون که چې تاسو پوهیږئ کافرانو نه تاسو وکړئ ټولو چا بلاس کې د اختیارات د هر یو شی دی هغه کس وخایي هغه ذات وخایي چې د مصیبتونو نه مخلوق ته پناه ورکول شي ورکوي لیکن چې کم کس رانه سي هغه د پناه نشي ورکولای. سيقولون لله نذر د چبو وجد الله تعالی د فار دي دم کافرانو منله. قول نو ورته وای فانا تسحرون تاسو باندې څه جادو شوی دی تاسو به بيخي لیونی چې دومره پوهیږئ د دې باوجود به د بوتانو منئ هغه د خدای تعالی درجه ورکوي د قبرونو تزي هغه د خدای تعالی درجه ورکوي او خبرم ټول ټیک دي چې د عرش مالک الله دی الله د څوک رانه سي ایسو کې د خلاصول نشي الله تعالی مخلوق له پناه ورکوي بل څوک پناه نشي ورکولای دومره تاسو قایل نو بیا به د بوتانو سه حیثیت شو د قبرونو والا به سه حیثیت شو نو بیا خو چې تاغي باوجود تاسو بت پرستی کوي قبرون ته منځ کوي سجدي کوي نو دا د سیداره کې پتا چې سحر شوی سم کارم بریخي خبره باندې پويږي او بیا کارم چپ روان کړی دی نو په ان تاسو پتا سم باندې د کم ځای نه سحر شوی دی یعنی دا کارم د بیو خپتیار د صفات لري ونته په تر خلکو نه دی.